پوره یوه اونۍ شوه چې ولسمشرۍ ماڼۍ بې سرپرسته ده. دغې پوښتنې ډیری افغانان اندېښمن کړي دي او وایي چې تر دې دمه ولې سرپرست نه ټاکل کیږي. کابل ته د طالبانو مشران راغلي او له افغان سیاسیونو او مشرانو سره لیده کاته کوي او د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه خبرې روانې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشیر ولایت د احمدشاه مسعود زوی د احمد مسعود په لاس کې ده او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، زه فضل الرحمن سیرت یم. تاسې د نن خبرې بحث خپرونه ګورئ. په دغه خپرونه کې راسره میلمه دی ښاغلی عزیز الله موبین، ټولنیز فعال. موبین صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. مننه، خیر اوسې سر کې. ډېره زیاته مننه. نننۍ موضوع مو همدا ټاکلې چې په پنجشیر باندې غږیږو. پنجشیریان د طالبانو پر وړاندې ولې د مقاومت خبره کوي؟ په سر کې تاسو ته سیرت صاحب، ستاسو کارکوونکو ته او د افغانستان ملت ته چې په د 40 کلو کې ځورېدلی دی، په یو نامه په بل نامه ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. دې نه وړاندې چې موږ دغې خبرې ته راشو، نو باید یوه یادونه د دې وکړم چې د طالبانو راتلل کابل دپاره کابل باندې کوم واده چې دوی کړې وه، د دې وعدې په خلاف باندې چې دوی راغلل، دا ډېر سم کار ونه شو، ځکه چې دوی د نیم وردګ په دوحه کې وویلې چې موږ به دا نظام له منځه نه وړو. نظام رئیس جمهور نه دی، وزیران نه دي او د رئیسان نه دي نظام، بلکې د پولیس، د امنیتي دفاعي او امنیتي ځواکونه، دا د افغانستان نظام و. دا ډېره غټه ځای به د افغانستان دپاره په دې باندې لګښت شوی. نو دا طالبانو ولیدل چې ډلې ډلې رخصت کړل، د دې ویرات قلي اردو مو ولیدله چې دوی ته تسلیم شوله. یوه هفته تر ځان وروسته دوی هغه عسکر خپلو کورونو ته ولېږل. بیا د میوند قلي اردو د هلمند ولایت دا تقریبا 2 هفتې هملته ورته پاتې ول چې دوی د امر په تمه باندې ول. داسې فکر کېده چې طالبان به دغه اردو او امنیتي ځواکونه بیرته په خپلو ځایو کې وګماري، خو بدبختانه طالبانو هغوی په تش لاس باندې خپلو کورونو ته ولېږل. اوس به راشو دې ستا پوښتنې ته چې تا وویلې چې پنجشیر ولې د طالبانو په مقابل کې د مقاومت غږ پورته کړی دی. اوس وخت د دې دی ټول افغانستان طالبانو تقریبا نیولی دی، 98% یوازې د پنجشیر ولایت پاتې دی. نو هغوی د دې لپاره د مقاومت غږ اوچت کړی تر څو د خپلو مشرانو تګلاره تعقیب کړي او د احمدشاه مسعود او همدارنګه د دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې ځان لپاره یو ځای وګوري. نو د دې لپاره دوی د مقاومت غږ پورته کړی. مننه. څومره د نظام لپاره پنجشیر چیلنج کېدلی سي؟ لکه څنګه چې موږ ولیدل، افغانستان څه د پاسه څه کم 3 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل. بدبختانه دا سم رهبري نه شول. د دوی د څه نه رهبري کېدو په صورت کې دوی ټول خپلو کورونو ته لاړل. طالبانو سره جګړه ونه کړه. دا ښه کار وشو چې جګړه ونه شوله، ځکه چې دواړو لورو د وینې د تویېدو مخنیوی وشو. نو دا چې هغه پنجشیر د راتلونکي نظام دپاره څومره سرخوږی جوړېدی شي، نو زه دا فکر کوم زما په نام باندې پنجشیر لکه څنګه چې د افغانستان نور ولایتونه طالبانو ونیول، پنجشیر به هم ونیسي. ښه. نن طالبانو یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې وایي 4 ساعته موږ پنجشیریانو ته وخت ورکړی ده، پنجشیر چارواکو ته، چې دا ولایت موږ ته تسلیم کړي، دوی موږ ته تسلیم سي. او له دې سره نورو مشرانو هم ویلي چې پرون ځینو مشرانو وویلې چې احمد مسعود د احمدشاه مسعود زوی له دوی سره بیعت کړی دی. خو دا خبره اوس هغه وایي چې ځینې شرطونه هم لري. نو دغه خبره چې جګړې ته واوړي او جنګ شروع سي، څه به پېښ شي؟ زه دا فکر نه کوم په سر کې به یو څه نښته وشي، خو وروسته له دې چې دوی ډېر مقاومت وکړي، پنجشیر به بغیر له مقاومته دوی ونیسي. که چیرې یا نن دا سړی نشي ویلی، دا په راتلونکي کې معلومیږي چې پنجشیر به څومره مقاومت وکړي، ځکه چې په کابل کې تقریبا
زه ډېرو تجهیزاتو سلاوي دا لومړی مرستیال له ځانه سره یوړل. پنجشیر کې دوی پخوا هم بسم الله چې کله د دفاع وزیر شو نو د دوی یوه مخه همدغه وه چې شمالي ټلوالې ته هغه سلاوي چې د افغانستان وزارت دفاع سره دي تقریبا زیاتې دوی خپلو ټلوالې ته ورکړي او هلته ځای په ځای کړي. له پخوا نه هم په پنجشیر کې سلا وله، داسې نه وله چې پنجشیر کې سلا نه وله. نو دغه چې پنجشیر به مقاومت وکړي خو فکر نه کوم چې طالبانو سره ډېر جنجالونه به داسې کوم جنجال به راپېښ نه کړي چې طالبانو د سرخوږي وړ وګرځي. خو زه دا وایم چې طالبان او دوی باید بغیر له دې چې جګړه وشي، وینه توی شي، باید په خپلو منځو کې سره جوړ شي او دا د واک دپاره د څوکۍ دپاره پنجشیریانو باندې زما غږ دغه دی چې دوی د شمالي ټلوالې د مشرانو پیروي ځکه مه کوي چې دوی د خپلې څوکۍ د نیولو دپاره دا پنجشیریان ورونه راټولوي او دوی نه سوء استفاده کوي. ډېره مننه، یو اړیکه راغله. السلام علیکم. بلې ستړي مه شئ. ډېره مننه. خپل نوم راته ووایه له کوم ځایه مو اړیکه نیولې؟ ښه، مهرباني د موضوع په اړه باندې خپل نظر راسره شریک کړئ. همدې موضوع باندې ما چې دا بانکونه به کله کولی چې دا سریع شهزاده د ترافیک په عام طور باندې. ښه، نو زموږ موضوع خو دا نه وه. نو طالبانو ویلي دي د مالیې وزارت نن یو اعلامیه خپره کړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به بانکونه هم خوشي سي او د سرای شهزاده به هم بیرته خپل کار پیل کړي. ډېره مننه. ښه، مبین صاحب که راشو دې ته په بغلان ولایت کې پرون د مقاومت کسانو درې ولسوالۍ د اندراب ولسوالۍ دا دوی ونیولې، نن بیرته طالبانو ترې ونیولې، جګړه وشوه، دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. ولې دا حالات داسې روان دي؟ څه فکر کوئ دا حالات به نور همداسې نورو ولایتو ته هم غځېږي؟ نه، نورو ولایتو ته به دا حالت نه غځېږي ځکه چې د اندراب درې ولسوالۍ چې دوی ونیولې هغه د هغه ځای کې کله چې کابل طالبانو په لاس کې ولوېده نو هغه د ځایي چارواکي د طالبانو راغلل کابل ته، دلته راغلل، دلته مصروف ول، نو هلته څوک نه ول، نو دوی د هغو طالبانو په نشتون کې هغه درې ولسوالۍ ونیولې. دا چې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده کیدای شي یو څو نفره به پکې مړه او زخمیان وي خو دومره به انشاءالله نه وي. نو په راتلونکي کې به بیا هم دا څه نشي کولی د درې ولسوالۍ. خو دوی په تیر کې هم پخواني تحریک وخت کې کله چې د طالبانو ځواکونه له خنجانه تیر شول په پله باندې پورې وتل نو دوی د مسعود ډلې دغه پل والوځوه او طالبان هلته د سیند بلې غاړې ته بند پاتې شول. نو په پراخه پیمانه باندې طالبان دوی شهیدان کړل په ډېر بېرحمانه ډول باندې. ډېره مننه. پنجشیر کې دغه خلک چې دا اوس مقاومت اعلان کړی ده له پخواني حکومت نه هم دوی امتیازات اخیستل او اوس هم زور ته یې خبره اړولې ده او د مقاومت خبره کوي او جګړې ته یې کړې، خو بیا هم شرطونه وړاندې کړي دي چې موږ د سوله ییز یا د مسلې د حل لپاره خبرو ته هم موږ حاضر یو. د دوی اصلي هدف او موخه به همدا وي چې دغه سیاسي څیرې چې دوی په پخواني حکومت کې وي بیا به راځي، همدغه څیرې به بیا د حکومت کې یو ځای کېږي که نه. ولس خو وایي چې طالبان هم وایي چې موږ یو نوی حکومت جوړو، داسې حکومت جوړو چې هغه مشموله وي او هغه کې فساد نه وي، هغه کې ډېرې خبرې دوی کړي دي. نو دغه کسان که راسي بیا به ولس ناهیلی کېږي نه؟ نو دا حتمي دی ځکه طالبانو په وار وار باندې دا خبره کړې ده چې سیاسیونو سره به موږ کینو، ټول شموله حکومت به جوړوو، ټول ګډ حکومت به جوړوو. نو د ټلوالې کوم مشران چې دي نو بل څوک نشته دي. لومړی معاون د بسم الله د ډاکټر صاحب عبدالله دی، که څه هم ډاکټر صاحب عبدالله اوس د سولې په چارو کې مصروف دی، په ټلوالې پورې دومره نه دی تړلی خو بیا هم د دوی له ډلې شمېرل کېږي. نو دا کوم چارواکي چې د دوی دي چې د طالبانو په مقابل کې مقاومت اعلان کړی دی دوی یوازې د دې لپاره چې امتیاز ترلاسه کړي بل کوم هدف نه لري. مننه. دغه د طالبانو دریځ ته که راشو دوی تر اوسه پورې د جګړې خبره نه ده کړې او دغه ویډیو چې خپره سوې وه فکر نه کوم چې دوی به هلته اوس جګړه پیل کړې وي. مشران د سیاسي حل خبره کوي.
ګڼ شمېر سیاسیون طالبانو سره یو ځای سول د دوی په خبره چې بیعت یې ورسره وکړ لکه ګل اغا شیرزي د مخکني ولسمشر اشرف غني ورور حشمت غني احمدزي دا یې ورسره یو ځای شو. څنګه دا به طالبان په سیاسي حال سره ورسېږي که د خلکو سره؟ طالبان مجبور دي چې دغو خلکو سره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي. په تقریبا یو 5-6 ورځې وړاندې کله چې طالبانو کابل ولایت ونیوه نو امریکا غږ له متقي سره مرکه کې پوښتنه ترې وکړله چې واک به له چا سره وي. متقي په ټینګار سره وویل چې واک به له هغه چا سره وي چې دا 20 کاله یې جګړه کړې ده. یعنې مطلب یې دا و چې یوازې به طالبان په واک کې وي. بیا وروسته د افغانانو له ګڼ شمېر هغه سره مخ شو، له نیوکو سره مخ شو. متقي مجبور و چې خپله خبره بیرته واخلي او ذبیح الله مجاهد ویلې چې موږ دې ته ژمن یو چې ټول شموله حکومت جوړ کړو. نو دا طالبان مجبور دي چې هغو خلکو ته واک ورکړي کوم چې ټلوالې کې دي او کوم چې د کرزي صاحب په دوره کې یا د غني په دوره کې وو چې د افغانستان په ولس باندې ملنډې وویلې. دا خلکو بیا هم پکې موجود وي. طالبانو تقریبا 20 کاله که راشم دغې خبرې ته موضوع نه به نه وځو، خو بیا هم ضرورت ته چې دا خبره باید زه وکړم. طالبانو 20 کاله د دغو خلکو په مقابل کې جهاد اعلان کړی و، په یو نامه او بل نامه به یې خلک وژل 20 کاله. او دا خبره به هر سړي ته کوله چې د سورې بقرې یو آیت شریف 120 نمبر آیت بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نو دا به هر سړي ته ویلې چې دا چارواکي چې دا کافران دي، دوی د نسوارو په څنګ کې ولاړ دي. د دغه آیت پر بنیاد موږ له دوی سره جګړه کوو. نو د افغانستان ولس لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې معلوم دی چې دا سپېڅلي مسلمانان دي، دوی مجبور وو چې د دغه آیت په مقابل کې چوپ پاتې شي. طالبان نه بیا باید کوو یا به د دغو خلکو په مقابل کې سلا راخیستله. اوس د څو ورځې کېږي چې موږ ګورو چې د کابل میدان هوایي کې تقریبا څه د پاسه 6,000 امریکایي عسکر موجود دي. طالبان یې په کلکه ساتنه کوي. پرون بایډن په طالبانو غږ وکړ چې زموږ د عسکرو ساتنه په طالبانو پورې اړه لري. که چیرې دوی ته ګواښ موجود شو نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. نو طالبان به دا خبره کوله چې عکسونه به اکثره خلکو ته ورښودل چې امریکایي عسکرو به د افغان میرمنو تلاشي کوله، یو خوا بله خوا به لاسونه ورباندې ایښي وو. نو ورته ویې ویل چې دغه د یهودیان یا نصارا زموږ د خویندو میندو تلاشي کوي. نو د دې په مقابل کې موږ باید سلا راواخلو. په داسې صورت کې د څو ورځې موږ تاسو ټول ګورو، ټول افغانان یې ګوري چې د کابل میدان هوایي په مخ کې ښځې ډېر په مشکلو سره د دیوال بیخ ته رسېږي. بیرته دغه خلک پردي خلک یې ورپورته کوي. امریکایان یې په غېږ کې نیسي، په غېږ کې نیسي. دا ډېر د بد شرم ځای دی د پښتنو دپاره، بلکې د ټول افغانستان دپاره، بلکې د طالبانو دپاره. طالبان یې په سترګو باندې ویني. خو طالبانو ورته وویل چې تاسې نن هم د طالبانو ځینې چارواکي ورغلي وو. ما یې ویډیو وکتله او دا خلک یې راټول کړي، ورته وایي چې تاسو چیرې ځئ چې موږ په شرمونو وشرمولو. دلته کوم وضعیت روان ده دا ډېر بد ده او د ټولو افغانانو لپاره د شرم خبره ده. ولې ځئ چېرته ځئ؟ موږ خو دغه نور خلک چې دي تاسو هم راته اوسئ. دوی دا خبره ورته کړې ده. څه فکر کوئ ولې دا خلک؟ سیرات صاحب په دې کې شک نشته چې د طالبانو چارواکي به ورغلي وي، دغو خلکو ته به ویلي وي چې تاسو مه ځئ، موږ به په شرمو وشرمولو. دا نظام کې تاسو ته ځای درکول کېږي. موږ تاسو وینو په هرات کې د برېښنا ریاست دپاره یو مولوي ګمارل شوی دی. مولوي به د برېښنا په ریاست کې کومه چاره ترسره کړي، په دې باندې هر سړی پوهېږي. په داسې صورت کې چې قرآن عظیم الشان کې آیت شریف دی الله پاک ویلی دی بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل. الله پاک په صراحتا ډېر ټینګار سره ویلی دی چې تاسو دغه مسؤلیتونه چې دي دا امانتونه دي. تاسو ته الله امر کوي چې دغه مسؤلیتونه خپلو اهلو ته ور وسپارئ. او کله چې تاسو د خلکو په منځ کې په څوکۍ باندې وګمارل شئ نو د خلکو په منځ کې په عدل سره فیصله وکړئ. نو موږ ګورو چې رئیس د برېښنا ریاست دپاره دوی مولي ټاکلی دی، د ټولګټو وزارت دپاره
اخوندزاده صاحب محمد یونس اخوندزاده چې د طالبانو د مؤسساتو مسؤل و هغه د ټولګټو وزارت دپاره نوماند شوی دی همدغه رقم ته وزارت زراعت دپاره همدغه رقم ته کورن د کله پراختیا وزارت دپاره به دوی ملایان ټاکي نو دا خلک مجبور دي د دوی لپاره دا ځای نشته که طالبان هر څومره وایي چې د دوی لپاره دلته ځای شته د دوی خلکو لپاره ځای نشته هغه د موږ ووینو چې هغه کسان چې د هغو وظیفې په دوی پورې اړه نه لري په هغو ځای کې ملایان مقرر کړي دي هغه خلک ټول بې وظیفو ډېره مننه یوه اړیکه راخلو السلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام خپل نوم ووایئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مینوال صاحب په خیر راغلی د موضوع په اړه باندې مو خپل نظر راسره شریک کړئ موضوع خو مو تقریبا اوس تعقیب کړله د پنجشیر ولایت مقاومت ده چې پنجشیر ولایت د طالبانو په وړاندې د مقاومت خبره دغه پوښتنې جواب راته راکړي چې کوم دولتي سرتېري یا اردو کې وه هغه به د دې مخکې دولت طالب یې پرېږدي یا به مثال وبې وژني په افغانستان کې به پاتې شي که به څنګه شي اوس خو ډېر دولتي سرتېري چې ټوله د موږ تاسې په سترګو وینو په رسنیو کې په تلویزیونو کې د وینو چې روان دي بل ملک ته آیا دغه به څه رقم شي مثال دغه به طالبان مخنیوی وکړي که به نه ډېره مننه مبین صاحب تاسې د دې ورور په پوښتنې ته څه ځواب د ورور ډېره ښه پوښتنه وکړله د ټول افغانستان د خلکو دا یو درد و که ووایم چې طالبانو د پاکستان دپاره ډېر غټ کار وکړ موږ له طالبانو نه ویرېږو دا زموږ حق دی چې د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو د که چیرې اوس جوړېږي یا کومه چې جوړه شوې په دې باندې د افغانستان ملي سرمایه مصرف شوې وه نو دغه دوی بیله دي چې دوی په خپل وظیفو کې عمل ته پرېږدي یوازې که طالبانو چیرې غوښتلی چې د افغانستان دپاره یو ځواک موجود وي یو امنیتي دفاعي ځواکونه موجود وي نو دغه خلک به کورونو ته نه لېږل یوازې به یې دومره کړی و چې هغه بیرغ به یې راښکته کړی و خپل دغه د دوی د ګوند بیرغ چې کوم دی دا خو ملي بیرغ نه دی د ګوند بیرغ دی نو دا ګوند بیرغ به یې پورته کړی وی دوی ته به یې ویلي وي چې تاسو پاتې شئ تر یو وخته پورې دا افغانان له خپل وطن سره مینه لري یوه میاشت نه بلکې ټول کال به دوی هملته پاتې شوي وی کال نه بلکې کلونه به دوی هملته پاتې شوي وی ډېره مننه مبین صاحب ولسمشۍ ماڼۍ تر دې دمه بې سرپرسته ده یوه اونۍ سوه د نن هم یکشنبې ده د یکشنبې په ورځ باندې مخکیني ولسمشر غني افغانستان پرېښود او فرار یې وکړ د سرپرست نه ټاکل کېدل او دومره مشورې دا به دغه د پنجشیر ولایت ته منتظر دي دا خلک که نه بل څه خبره ده دا دوی دې ته منتظر د پنجشیر ولایت ته دوی نه دي منتظر دوی دې ته منتظر دي چې دا کوم سیاسون چې په افغانستان کې داخل کې دي او کوم خارج کې دي د دغو رای ځان سره واخلي بلکې نړیوال دپاره چې دوی نړیوالو څه نظر دی دوی باید په رسمیت وپېژني د دې مقصد دپاره دی نه د دې دپاره کنې دوی کولی شي چې ملا برادر خو راغلی دی دا چې ملا برادر په قندهار کې کوز شو زه ډېر خفه شوم ځکه چې طالبانو بیا هم کندهاري طالبانو دا وښودله د افغانستان ملت دپاره چې دوی هغه نشنالیزم چې پخوا په تحریک کې و بیا هم د قندهار دپاره دوی دا اوس هم په نظر کې دی نو د دې په ځای چې ملا برادر اخوند په هغه کې کوز شي په قندهار کې کوز شي دا باید په هرات کې کوز شوی وی دا باید په خوست کې کوز شوی وی د خلکو مینه لاسته راوړی وی د افغانانو په حقیقت کې که د افغانستان له قومونو او له وګړو سره مینه وی په افغانستان امنیت دپاره اهمیت درلودلی دا باید په لوی ننګرهار کې کوز شوی وی دا باید کابل ته راغلی وی که کابل ته نه وی باید په دغو ولایتو کې کوز شوی وی نو د ټول خلکو پام به ځان ته رااړولی وی دغو خلکو ته به ورښودلی وی چې هغه تېر نظام کې چې څنګه قندهاریان په وظیفو باندې ګمرد شي هغه رقم ته به نه وي بلکې ټول افغانستان خلکو ته به وظیفې ورکول کېږي زه د افغانستان خلکو ته وایم چې طالبان لکه چې څه رقم ته په میډیا کې کومه خبره کوي ذبیح الله مجاهد چې موږ ښځو ته ونډه ورکوو موږ په دې څه نه وایو چې ښځو ته د ونډه ورکول شي که نه ورکول کېږي خو بلکې د کاذب له سیاست نه د تیر شي له دروغجن سیاست نه موږ تقریبا د 3-4 ورځې کېږي خبر یو چې ملي تلویزیون ته کومې خویندې چې زموږ ورغلې وي هغه دوی رټلي دي هغه یې له ملي تلویزیون نه پسې اخیستي دي تاسو به هم خبر وست تقریبا یوازې د مستقل رسنې چې کوم دي شخصي رسنې دا خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده نه دا چې هغه ځای کې د ښځې پرې شوي کوم هېوادونه به د احمدشاه مسعود د زوی تر شا ودرېږي او مرسته به یې وکړي لکه څنګه چې په تیر کې احمدشاه مسعود په سټ کې چې امریکا متحده ایالات ولاړ ول احمدشاه مسعود ته د
میاشتې $2,00,000 ورکول. همدغه رقم ته له پاکستان ICI نه معاش اخیسته، هغوی سره ډېر نږدې روابط لرل. همدارنګې اوس د ټلوالې کوم مشران چې دي طالبانو په راتګ سره سم دوی اشرف غني بلې خوا ته ولاړ، دوی پاکستان ته لاړ، پاکستان ته دا وښودله چې موږ هماغه خلک یو، هېڅ تغییر مو نه دی کړی. اوس به هلته یو بل ګوند جوړ کړي، هغې خوا نه به پاکستان طالبانو باندې فشار راوړي، خپل کومې غوښتنې چې طالبانو لري پاکستان هغه به طالبانو ته ووایي، که طالبان یې ومني نو ټلوالې مشران به د دوی په مقابل کې راپاڅوي. ډېره مننه مبین صاحب. وروستۍ پوښتنه، وخت هم کم دی، د پنجشیر ولایت دغه حالت چې اوس فعلا کوم روان ده، ستاسې په اند د دې منطقي حل لاره څه ده؟ زه باید دومره ووایم چې د ټلوالې مشران که د واک دپاره جنګېږي، د افغانانو د بېوزلو وینې باید نوره توی نه کړي، دوی راشي طالبانو سره په څوکۍ باندې کښېني، یو سیاسي حل لاره باید ولټول شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز الله مبین، ټولنیز فعال چې تاسې راغلی خپرونې. مننه له تاسو نه استاد. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې تاسې تر دې دمه له موږ سره وئ. پاک رب وسپارم، ښې چارې ولرئ.